أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانوں، سورہ یونس آیت نمبر 28، 29 اور 30 مطالعہ مشکو. په دو آیتونو کې الله تعالی د هغه شرک چې ورستو نه تذکره شروع ده د هغې رد پیش کوي، ورسره د دغه شرک کم نقصانات چې دي او دې باندې چې کم افسوس کیږي هغې هم تذکره ده. فرمایي و یوم نحشرهم جمیعا، هغې ریزې به زه ټول دا را جمع که. کومې ریزې ته ذکر ده؟ د آخرت ته چې کله د الله تعالی خپل عدالت لاګي، الله چې زه به دا ټول را جمع کم. ثم نقولو، بیا به زه یایم للذین هغو خلکو ته اشرکو چې چا شرک کړی ده، مکانکم انتم و شرکاؤکم، چې ودرئ تاسو هم او د تاسو هغه شریکان هم چې کم تاسو د هغې عبادت کړی، یعنی تاسو هم ودرئ او کم د چا بندگی تاسو کړی ده او چې د چا یعنی ما سره مو شریک جوړ کړی دا هم ودرئ. اوس دلته کې سوال دا چې دا به څوک وي؟ چونکې دا مشرکین مکه ته خبره ده، نو هلته خو هغوی چې کوم شرک کولو هغوی خو سړي ته سجده نه لګوله، یعنی هغه یې نه و جوړ کړی بلکې بتان یې پیدا کړي وو او د بتانو ته به دا اتاټي ورکړي وه چې هغه هم ځنه کارونه کولی شي، لکه چاته دولت ورکولی شي، د دنیا شیونه بیا هغو نه غوښتلو چې یاره دومره اثرات دي او د هغې بتانو څټ ته یو ژمدي کسان تیر شوي دي دنیا کې د هغو. دغسې قوم نوح باره کې چې کوم تذکره ده هغو څه کړي، هغو د اولیاء چې څومره بزرګان مخکې پیغمبران چې تیرو دي هغو بندگی به کوله په څه شکل باندې چې د یو خیالي د هغې بت به جوړ کو او هغه بت به و چې یاره دا پلنکای دا ډېر لوی بزرګ تیر شوی ده، بس موږ د ده شکل جوړو. نن هم هندو کې کم تصور چې دا د بت پرستۍ د دې بنیاد چې کم ځای نه راوتی هغه بنیاد دا و چې سټارټ کې دی به دا وي چې دا بت نه ده بلکې بت هغه د چا په نمې جوړ ده چې هغه ډېر اولیاو بزرګو حضرتو شیخو فلانو فلانو، لہذا د هغه بت موږ ځکه جوړو چې دا موږ ذهن کې یو تصور راشي لکه موږ یو جغه راته مخکې موجود ده، دې وجې نه موږ د هغه په ترو باندې دا عبادت کوو. نو دلته کې الله تعالی چې کوم ذکر کوي دې مطلب دا شو چې دا به هغه بتان نه وي بلکې ژمدي کسان، یو به ژمدي هغه وي چې د هغو په نامې بتان جوړ شوي او یو به هغه وي چې یقینا چې بتان خو نه دي جوړ مګر خلکو د هغې بندگی کړي ده مختلف شکل باندې. لکه څومره مزارات چې دي او په دو مزارات کې چې کم اولیاء دي یا بزرګان دي یا نیک خلک دي، یقینا دو خپلې زندګۍ کې یو نیک کار کړی او یو خلکو ته د دین خبره به شیلی وي د هغې په بنیاد باندې د نماوه، لہذا چې هغه دنیا نه رخصت شو خلکو د هغه مزار بندگی شروع کړ. یعنی سٹارٹ کې به داسې نه وه، سٹارٹ کې شروعات کې او به صرف دا وه یقینا چې دو څومره تاریخ ته پړاو کې د دو هسټري وګورئ نو سٹارٹ کې دا وه چې یاره دا ډېر نیک سړی و، بس هسې موږ مزار باندې ګرځو، بس هغه مزار ګرځېدن چې نیک سړی و مزار یې ده، نیک سړی و مزار یې نسل در نسل چې چلېدله نو آخرکار عمل ختم شو یا دین سره تعلق ختم شو، د اسلام سمج ختم شو، بلکې د هغه بزرګ بندگی شروع شه، د هغه غلامي شروع شه، بیا هغه باندې چړاوي کیږي، هغه باندې دیګونه پخیږي، هغه باندې چادرې جوړی شي، هغه باندې مزرونه جوړیږي، هغه باندې بلډینګونه جوړیږي، هغه باندې خدمتګار لاګي، هغه یو لویه سلسله چې کوم چې شروع شه
د دې بنیاد دغه ده. نو الله تعالی دا یایي چې دغه کم بزرګان چې تاسو جوړ کړي دي دا بزرګان به زه ودرم چې تاسو ودرئ. ویلې چې تاسو نه دی شریک جوړ کړه، تاسو نه خدایان جوړ کړیو. اچھا دلته کې وا خبره دا هم وضاحت ته چې دې مطلب دا شو چې د چا پیروي کوي او د چا داسې نمونه غلامي وسور کی چې لکه څرنګه د خدای په کار ده، نو دا هم شرک ده. لکه بظاهر خود ته دې ته نه چې ته مزار ته دا نه چې دا خدای ده، لیکن دغه مزار قدر کوي. خو بل طرف ته چې روزي بیا هغه مزار حدود ته مقرر کړي چې دمره حدودو کې به دا کار نه کوي، بیا هغه نه آزاد شي. دا مختلفي چې څومره د مزاراتو کې خلک چې کنه د دو طور طریقه دغه ده چې هغلته کې د ډېر نیک صالح شي، دا ټوپۍ سپینې ټوپۍ چي او ځان ډېر پرهیزګار، خو چې هغه نه دبار شي بیا د دې طرز عمل بل وي. نو دی وجه نه دا شرک ته لحاظه یایي چې تاسو ودرئ، څوک ودرئ دغه خلک چې چا شرک کړی ده او تاسو هغه شریکان چې کوم دي چې چا نه مو شریک خدایان جوړ کړي دوی ته مو الله یې چې زه به ورته وایم چې ودرئ میدانه کې اما عدالت کې مخامخ ودرئ. فزیلنا بینهم، بیا الله تعالی چې د دوی منځ کې چې کومه پرده ده اب زه اوچته کړم. دا کومه پرده ده مختصر ده چې فزیلنا دا لفظ داسې ده چې اجنبیت به ختم کېدو منځ کې به. لکه اوس مثال یو بزرګ تیر ده، نو هغه بزرګ خو د دور ولا مزرونو ته چې څومره مریدان چې دا خو نه ولیدلی، لیکن دی مریدی کوي او هغه ته پته هم نشته چې دا مرید دی. ما لہذا دلته کې الله یایي چې د څومره خلکو چې شرک کوي د دو او د هغو پیرانو چې دا ژمدي وي یا مړه وي یا څه وي د دو منځ کې به اجنبیت ختم شي. دی ته پته ولګي چې دا هغه خلک دي چې دی د موږ بندګي کوله تر اخره پورې، دی موږ مریدان وو، موږ نه خدایان جوړ کړي، دو ته پته ولګي. فزیلنا بینهم وقال شرکاؤهم، او د هغه شریک چې دي که نه هغه به څه یایي، هغه چې خدایان چې جوړ کړي هغه به څه ورته یایي، ما کنتم ایانا تعبدون، چې تاسو خو د موږ عبادت نه کولو. یعنی تاسو هغه ورته صفا اعلان وکړي چې تاسو چې کوم بندګي کوله دا موږ بندګي خو نه وه. فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم، او د دې خبرې گواه ده الله د موږ د ما او د تاسو منځ کې. یعنی مثلا عبدالقادر جیلانی ګورچک چې ورته چې ما درته ویلي تاسو کوئ، قرآن کې ځای په ځای د دې بل طرف ته په بل انداز دغه ځای کې به شریک ورته چې موږ ورته نه دی ویلي. دلته کې هغه مقصد ده چې پته خو ورته ولګي چې دوی موږ نه خدایان جوړ کړي، خو هغه یې ورته دی چې یاره تاسو د موږ بندګي خو نه کوله، بلکې اصل مستا بندګي چا کو تاسو خپل نفس کوله، خپل زړه درته ویلو، خپل ذهن کې مو یو خرافات جوړ کړی، خپل ذهن کې مو خبره جوړه کړې وه، بس هغې پسې روان وئ. موږ درته ویلي موږ خو تاسو پېژندلی نه، موږ ته دا پته تاسو کوله، ځکه به الله تعالی هغه پردې ختم کړي. فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم، داسې کې ورته هغه یایي چې د دې خبرې ګواه ده الله هغه چې نیک خلک تېر شوي. ظاهره خبر دغې خو چاته نه دی چې تر سا په ما په قبر چادر چوه، یا ما په نامې دیګ پخوه، یا ما په نامې کچکای للوه، یا ما په نامې ته نور د دنیا شیونه غواړه چې دولت میلاو شي به دا وکړم، بیا اولاد ته میلاو شي به دا وکړم، دا خو تا ته ما نه ویلي. نو د دې خبرې خو ګواه ده الله ته وایي چې ته ګواه د موږ د ده او د موږ منځ کې الله ګواه ده. ان كنا عن عبادتکم لغافلین، البته که به تاسو کولو عبادت نو حقیقت دا ده چې الله دې خبرې باندې ګواه چې موږ خو دې نه بېخبره یو، موږ خو درته دا نه ویلي، موږ خو یو دعوت خبره در رسولې وه د الله د دین خبره، موږ هغې کې دا نه وه چې تاسو رسوي موږ نه خدایان جوړ کړئ. یقینا د څومره چې بزرګان تېر شوي، نیک خلک تېر شوي، اولیا چې تېر شوي، دو خدا نه ویلي، د صحابه کرام قبرونه چې دی د خدای نه ویلي چې تاسو موږ نه خدایان جوړ کړئ، دوی خو د توحید دعوت کړی و. دا اصل کې خو دا بات کې نسل ده چې دین نه شو لرې، او چې دین نه لرې شو نو دی دغه دین اختیار کو. او به قرآن کې ځای په ځای لا وروستو څو ایتونو کې ما نظر شو، خو درس کې دا خبره تېره شوې ده چې دا اصل کې د خپله د مسلکونه جوړ کړي دي، د دیني تقسیم کړی ده، خدای خپل مفاد کتلو، ځکه چې څومره عبادتخانې چې دي، څومره مزرونه چې دي، د دو لوی لوی خزانې دي، او د هغو خزانو نه فایدې چې څوک وي چې تی مغه اوس دا شیونه جوړ کړي دي. لہذا هغوی ورته چې موږ خو که تاسو عبادت کولو هم د موږ بندګي مو کوله لغافلین، موږ خو د تاسو بندګۍ نه یو خبر، موږ بالکل پته راته نشته. هنالک تبلو كل نفس ما اسلف
اسلفت دغه الله هغه ورته وایي چې کبه تاسو کوړی د هغه الله چې هغه ځکه هر انسان ته به دا پته ولګي چې د څه عمل کړی دا یعنی چې کړي دی هغه مذاب هم دته ملاو شي ما اسلفتا مذاب دته ملاو شي دیغه وردوا الى الله مولاهم الحق بیا الله چې اصل خبره هو حقیقت دا ده چې تاسو ټول چې دی خپل حقيقي ملک طرف ته بچي هغه تاسو حقيقي ملک ته دغه کې دا خبره شین غواړي چې دغه دنیا کې تاسو خپل مالک او پیژنئ حق او پیژنئ لہذا هغه کې چې تاسو افسوس کوئ نو نه او پیژنئ تاسو هغه طرف ته وردوا الى الله مولاهم الحق حقیقت دا ده چې تاسو ټول کې ټول بو اخرکار حقيقي ملک ته واپس سي وضل عنهم ما كانوا يفترون او د څومره جوړ بنیاد باندې او دروغ بنیاد باندې د مسلکونه چې جوړ شوی دي د دینونو چې جوړ شوی دي د وی عقیدې چې جوړې شوی دي د تور طریقې چې ایجاد شوی دي د ټولو ته الله یای چې ودل عنهم ما كانوا يفترون دا یو افترا ده دا یو کذب ده دا یو هڅه یو دوکا ده او دا دوکې به هغه ټولو نه ورکې شي دا دوکې به هلته ټولو نه ورکې شي الله دې موږ ته قرآن فهم راکړي دین فهم راکړي دې سمجھ راکړي او د دې په مطابق عملی زندگی انفرادي اجتماعي موږ ته جوړونې توفیق راکړي رب کریم دنیا بھر کې اسلام ته غلبه ورکړي کفر مغلوب کړي او د کار خیر کې موږ ټول ته خپل حصے چونې توفیق راکړي رب کریم کشمیر و فلسطین ته ازادي نصیب کې رب کریم ته دغه مدد وکړي د هر لحاظ هر میدان کې دغه مدد وکړي رب کریم اسلام ته فتح ورکړي اسلام غلبه ورکړي او د اسلام د غلبې لپاره ټول مسلمانانو ته اتحاد او اتفاق نصیب کې رب کریم ته رحیمی کریمی مجدد دعاګانې قبول کړي امریکا اسرائیل مغلوبه کې ناکام او نامراد کې اسلام خلاف د مسلمانانو خلاف چې کمزه کې مصروف کار دي رب کریم ناکام او نامراد کې رب کریم بیمارانو ته شفا ورکړي چې ته کې بیماران ټول ته شفا ورکړي بیروزګارو ته روزګار ورکړي چا روزګار د ټولو ته روزګار کې برکت واچي بیا اولاد ته اولاد ورکړي چا اولاد د ټولو اولاد نیک او صالح وګرځي رب کریم څو قرضدار غو قرضونه اعلان کې چا نور حاجتونه پورا کړي رب کریم ته رحیمی کریمی مجرور عمر خطاب به بیمار دغه ته شفا ورکړي رب کریم ته ورته شفا ورکړي ته د بیماری ته لری کې رب کریم مجه ابراهیم بای دې خاندان کې کم بچای چې او شاغي باندې غي ته اجر ور کې او غي ته صبر ور کې او دې بدل ورته ور کې او چې ته کې څوک وفات ټولو ته مغفرت نصیب کې ټولو ته اعلی مقام نصیب کې او چې ته کې څوک بیماران ټولو ته شفا ور کې موږ څومره عزیزان رشتہ داران د دنیا نه لار دي ټولو ته مغفرت نصیب کې مرګ پرې مشته اطاعت نصیب کې مرګ وخت مشته ایمان نصیب کې مرګ د بعد مشته مغفرت نصیب کې قبر د عذاب نه موست اخرت تکلیفات نه موست حساب کتاب سختي نر تخپل پناه نصیب کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت قربت حوض کوثر نه مستوبه نصیب کې جهنم نه موست پولیس رات پلری مشته مپلار ته خويند رونو ته عزیزانو ته دوستانو ته رشتہ دارانو ته آل اولاد ټول مسلمانانو ته رب کریم تخپل روشنی نصیب کې اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد نبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.